دغه یو مسله چې ملګری بار بار را لیږي دا خبره کوي چې یو عالم دی وهغه وایي چې چا 2 ښځې نه کړي یا 3 یا 4 نو دې سړي پسې مونځ مه کوئ، مونځ پسې مکروه دی او دا سړو کې حساب نه دی. نور هم څه ډېرې قصې کړي دي. ګوره ټیک ده چې 2 نکاحونه یا 3 یا 4 دا شرعي عمل دی، سړی کولی شي. خو قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی وایي که چېرته انصاف نشئ کولی نو یوه ښځه ستاسو دپاره کافي ده. او لازم نه ده چې سړی د 2 وکړي یا د 3 وکړي یا د 4 وکړي. بل هغه صحیح حدیث کې راځي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو سړی د 2 نکاحونه کړي یا 3 کړي یا 4 او د یو سره ښه سلوک کوي د نورو سره بده، د قیامت په ورځ به راوستلی شي مفلوج، د یو طرف به فالج وهلی تکتور به. نو لږ دغه خبرې هم خلکو ته بیانوه. نو دا د شریعت نه ډیره لري او ډیره بعیده خبره ده چې یو مولا یو عالم دا خبره کوي چې هلکه 4 نکاحونه وکړئ، ګنې تاسې پسې مونځ نه کېږي، یا په دغه ملا پسې مونځ مه کوئ، په دغه عالم پسې مونځ مه کوئ، یا نورې ډېرې قصې دا سړی کوي. الله سبحانه وتعالی د رحم وکړي زمونږ په علماو باندې چې امت د داسې انتشار نه وساتي. نو یوه نکاح یو سړی طاقت لري همدغه دې وکړي، که څوک د 2 طاقت لري 2 دې وکړي. خو چې